بمونو ړنګه کړې د خونه د پښتنو، ډالرو راله وکړه خاتمه د پښتنو. کورونه جوماتونه یې برباد پراته دي، آباد د جانان هدیره د پښتنو. هر پښتون په ځان له ځان له لاره خامارو خوړو، تر اوسه یوه نه شوه نظریه د پښتنو. او موږ چا نه په سوال باندې څه نه غواړو، خفه نه شي، حصه غواړو حصه د پښتنو. او تاسو پښتانه په وسایلو کې محتاج ساتئ، تاسو تل لوټلې خزانه د پښتنو. او دا دي د خوشحال او احمدشاه او میرویس خان نوسي، وګوره تاریخ او شجره د پښتنو. او هلته د پنجاب ډمخانه هم ښه په امان ده، هلته د پنجاب ډمخانه هم ښه په امان ده، په وینو باندې سره د مدرسه د پښتنو. ګناه څه شوه ثواب څه شو، ګناه څه شوه ثواب څه شو، میزان څه شو حساب څه شو، جنت څه شو دوزخ څه شو، رحمت څه شو عذاب څه شو. د ادم زویه حیا څه شوه، د هوا لور حجاب څه شو، ولې ورکه شوله مینه ازغی شته نو ګلاب څه شو. ای با علمه بې عمله ستا د علم دریاب څه شو. الله وایي څوک چې په ځوانۍ کې نصف ډیوټي د شیطانانو کوي، هغوی تسبیح راغیستي د قیسې د زاهدانو کوي. او پلار یې په عربو کې، پلار یې د عربو په سرو شګو شو ستي زوی یې په ټیک ټاکو کې پیښې د نوابانو کوي. نړۍ له ځانه وروستو که ناشنا کمالات زده کړه، د وخت په ګزارونو حوصلې دې ماتې نه کړي، د وخت د ګزارونو نه ته چل د حیات زده کړه. بچیه د مولیانو تفریقات ته ختموی شي، خو شابه که د اصل دین نه اصل کلمات زده کړه. دا ځینې ډمان داسې د الله خبرې کوي چې والله چې تبلیغیان او مولیان به درنه هیر شي. او دا چې په ظاهر کې پرښته ښکاري، د ده نه کو خبر شوي نو شیطان به درنه هیر شي. او چم د خاپیرو دی ورشه واز ورته وکښو، قاري صاحب ګوره خیال کوه قرآن به درنه هیر شي. وی وګوره په سرو وینو کې بیا سره و باداره، امن غواړو نور څه درنه نه غواړو سرکار. شلیدلو کې به ګرځو جامه مه راکوه خیر دی، په پاڼو به ځان موړ کو ته وړه مه راکوه خیر دی. تږي ښه یو اوبه مه راکوه خیر دی، تراخه ګوټې شو خواږه مه راکوه خیر دی. کټ د جنازې له اوږه مه راکوه خیر دی، مرګ نه وروستو ماله تمغه مه راکوه خیر دی. په ژوند باندې ما خلاص کړه دې ظلم او ناتاره، امن غواړو نور څه درنه نه غواړو سرکاره. زه باچا وی لږ قدر خو وښایه اوس ماته د جومات، ژوند مې بس تیر کو خلکه شاته د جومات. د ختم مټیی ته نن په مخ کې سب کې ناست دی، نور دا چا لیدلی چېرته خواته د جومات. او ځواني په نشو او تماشو کې کړله تېره، چابي اوس حواله کوي دې بوډا ته د جومات. او غله ولې نور ځایونه نه و د لوټلو، چې لاس ته اخر واچولو غلا ته د جومات. او پوښتنه ستا دپاره د حجره هم ضروري، خو دومره ضرورت دی ګورې تا ته د جومات. او کوم سړی چې کور کې چې دا کوم سړی د ښځې نه یریږي، دا سړی تکړه وي بیا ملا ته د جومات. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکه مهربانه بادشاه دی. قدرمندو شهید خان شاهد یم، زما په څنګ کې ولاړ حضر حاضر دی رسا د خلکو په ضمیرو په سوچونو باندې گزار کوي. د گزار ډېر رسا دی، شاعران ډېر دي او الله د نورم ډېر کړي. د شاعرانو اکثر نظر د معاشرې په چار پیچلي، هغه الفاظ راوړي او په ښکلي الفاظو کې تاسو ته ډالۍ کړي. په دې کې دا زلمې د ده شاعري هم د کماله ډکه ده. د معاشرې په هرو ستونزو باندې کلک نظري چې چېرته کار بې تولي نو هغه ځای کې د خپل ګزار رسا کړی. د نه به یو څو شعرونه تاسو ته ډالۍ کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه چې تاسو موږ له دومره راغلی، ډېره مننه. د څومره وخت نه د شاعرۍ سره وابسته یې؟ یي شاعرۍ څخه وابسته د ډېر وخت نه یم، خو لکه باقاعده لیکل مې د 4-5 کالو نه شروع کړي. 4-5 کال. او استاد دې شته که نه؟ نه جي استاد مې نشته دی، بس چې څو الهامي بس حقه ولیکو. مشاعرو له ځای راځي؟ نه جي چېرته مشاعرو له نه یم تللی. نه یې تللی؟ نه جي. څه به ډالۍ کې؟ جي بس د خپل د زړه په قلم چې څه لیکلي هغه به درته ډالۍ کو. وایي ګناه څه شوه ثواب څه شو، ګناه څه شوه ثواب څه شو، میزان څه شو حساب څه شو، جنت څه شو دوزخ څه شو، رحمت څه شو عذاب څه شو. د ادم زویه حیا څه شوه، د هوا لور حجاب څه شو، ولې ورکه شوله مینه ازغی شته نو ګلاب څه شو. ای با علمه بې عمله ستا د علم دریاب څه شو، د اغیارو قانون ولی د عظیم رب کتاب څه شو. څه کېدل ته په شرابو ستا مولا او محراب څه شو، حجره څه شوه، منګی څه شو، مستی څه شوه، رباب څه شو.
ای پښتونه غیرتمنده ناب دې څه شو تاب دې څه شو جواب راکه جواب راکه سوال وشو جواب څه شو حاضر خوښ لیونتوب کو روغه ستا انتخاب څه شو الله وایي څوک چې په ځوانۍ کې نصف ډیوټي د شیطانانو کوي هغوی تسبیح راغیستي د قیسې د زاهدانو کوي او پلار یې په عربو کې پلار یې د عربو په سرو شګو شو ستی ستی زوی یې په ټیک ټاکو کې پیښې د نوابانو کوي او منو چې جهنم ته به بلا شي ګنهګار غورځوي منو چې جهنم ته به بلها شي ګنهګار غورځوي خو شروعات به ګورئ د څه فرقه پرستو ملیانو کوي او پخوا به د کافرو سره جنگ په تور او ډال کېدو وسني مسلمانان کافر سره جنگ په دعاګانو کوي او خلکو د قلم په زور الوت سپوږمۍ ته ورسو بدبخته پښتانه لا اوس هم شوق د بانګیانو کوي او شابه تبلیغیانو اشاعت دلته د دین وکوي منښت خلک اوس هم په نامه د باباګانو کوي او دې ډالري دور کې څوک مینه او مین څه کوي دا خو یو حاضر دی چې صفت د مینانو کوي وایي شمله جرګه اشر د پښتنو روایات زده که بچی هر ادب ته د حجرې او جومات زده که تکړه شه وایه ته فزیکس او کمیسټري خو د دې سره بچی خامخا اسلامیات زده که د مینډل او د نیوټن او د ډالټن قصه خو چیرته د موسی د قصې هم یو یاد زده که او بچی یو جنون ځان کې پیدا که را څرګند شه نړۍ له ځانه وروستو که ناشنا کمالات زده که د وخت په ګزارونو حوصلې دې ماتې نه کړي د وخت د ګزارونو نه ته چل د حیات زده که بچیه د مولیانو تفریقات ته ختموی شي خو شابه که د اصل دین نه اصل کلمات زده که او دا د رحمان او د خوشحال او د غنی برابر نه دی او دا د رحمان او د خوشحال او د حمزه برابر نه دی خو زه چېرته په تیره د حاضر د کلیات زده که وی غم د دنیاګۍ غم د میزان به درنه هیر شي کو دا حسن دی ولیدو کنعان به درنه هیر شي د مخ یو تجلا کو ستا د دید برخه کې راله هوري به دې ایرې شي غلمان به درنه هیر شي دا ځینې ډمان داسې د الله خبرې کوي چې والله چې تبلیغیان او ملیان به درنه هیر شي او دا چې په ظاهر کې پرښته ښکاري د ده نه کو خبر شوي نو شیطان به درنه هیر شي او چم د خاپیرو دی ورشه واز ورته وکښو قاري صاحب ګوره خیال کوه قرآن به درنه هیر شي او منم چې ملنګان دي د څو ورځو نه نهر دي خو خوی ته چې وګورې شاهان به درنه هیر شي او سړی ته ګوره هر سړي سه یاري مکړه یارانو چې ټک درکو نو ماران به درنه هیر شي او خپل غم دومره نه لرم د قام غم راڅه ډېر دی د اوښکو ته مې وګوره باران به درنه هیر شي او لالا بیا وایي چې راشه یو ځلې خو راشه د حاضر د غزل واوره لوی شاعران او ادیبان به درنه هیر شي نظم دی وایي په تا څه شوي ځوانه ته په کومه لار روان شوې ستا لاره یوه ده ته په بله لار روان شوې په دې لاره کې چا هم ګورې څه نه دي موندلي په دې لاره کې ټولو خلکو شته هر څه بیللي دنیا به هم پې بیلي اخرت به هم پې بیلي دولت به هم پې بیلي او عزت به هم پې بیلي کو دغسې د خپلو خواهشاتو تابعداري کو دغسې روان د فحاشۍ په دغې لارې چېرته دې د پلار په سر شملې ته نظر کړی د مور په سر د کله لوپټې ته نظر کړی د پلار نه د غیرت او د عزت پوښتنه وکړه د مور نه د حیا د دې قیمت پوښتنه وکړه د پلار نه د خپل ځان د حیثیت پوښتنه وکړه او د مور نه د نیکه د شهادت پوښتنه وکړه خو تا خو د مغرب په سپین مخونو زړه بیللی په سپین مخ کې دننه د تور زړه نه دی لیدلی هغه خالد نشته عثمان نشته زړور عمر نشته تا نه یې سر وخو خو بس علي حیدر نشته چې د هوا د لور د حال ورته بیان کړمه زه ځوانه چې ستا دغه اعمال ورته بیان کړمه زه چې ځوانان مړوندو کې وسره او شنه بنګړي ګرځوي چې په رنګونو کې لت پت څخه اننګي ګرځوي ځوان خو د مخ نه راختلی هر ویښته وباسي پیغله هر ورځ د حیا نوې جنازه وباسي عذاب راغلی د عذاب نور انتظار مه کوه بس ته واپس شه نور تک په دغې لار مه کوه ځوانه ته خپل ځان او خپل ایمان تازه که ای مسلمانه شرع پورته خپل داستان تازه که کو کلک مسلمان شولې نو هله قدردان بشي بیا به غلام نه یې بیا عمر له سلطان بشي ربه دا ځوان که ته روان د محمد په لاره ربه حاضر که ته قربان د محمد په لاره یو لنډه شاندمالو په مخ چې د کلونو راسې تیر سري د کلونو راسې د چا په مخ باندې دانې وي او هغه مایوسه شوي په علاجونو باندې قسم علاجونه یې کړي د هغې د مخ نه تیر سري او دانې نه ختمیږي مروا ګلو بیوټي کریم به په 15 ورځو کې تاسو له په ګارنټۍ رزلټ درکړي او د دې ټول پراډکټ ګارنټي د کچرې دې کار ونه کو نو ستاسو پیسې مونږ واپس د یو لنډې دمې نه پس بیا وایه باچا د نظم عنوان دی امن
وی وګوره په سرو وینو کې بیا سرې یو باداره امن غواړو نور څه درنه نه غواړو سرکاره شلیدلو کې به ګرځو جامه مه راکوه خیر دی په پاڼو به ځان موړ کړو ته وړه مه راکوه خیر دی تږي تږي ښه یو اوبه مه راکوه خیر دی تراخه تراخه ګوټې شو خواږه مه راکوه خیر دی کټ د جنازې له اوږه مه راکوه خیر دی مرګ نه وروستو ما له تمغه مه راکوه خیر دی په ژوند باندې ما خلاص کړه دې ظلم او ناتاره امن غواړو نور څه درنه نه غواړو سرکاره دا د زمرودو دا ډک غرونه ورله ورکه نخترونه ورله ورکه چینارونه ورله ورکه فندونه ورله ورکه ابشارونه ورله ورکه دا د فرو د لالونه ورله ورکه او زما نیمګړي ارمانونه ورله ورکه خوشابه که موږ خلاص کړه دې خاورې د خاماره امن غواړو نور څه درنه نه غواړو سرکاره وایي جنګ اخیر د چارې اخیر کله به ختمیږي دا د جنت خاوره به تر څو پورې سوځېږي نور څومره کچه کچه ګلونه به رجېږي څومره تجربې به اخر نورې په من کېږي دا مظلوم مقام به د دې کرب کله خلاصېږي ګوره پښتانه د تش جړېږي او جړېږي ای علمه بس کوي موږ پرېږدی په قلاره امن غواړو نور څه درنه نه غواړو سرکاره وایي ژوند کوو آرام کوو مستی کوو موږ پرېږدی سوال کوو مینت کوو زاری کوو موږ پرېږدی موږ پښتانه لږه خوشحالي کوو موږ پرېږدی ټپه به په ګلاب او په سپرلي کوو موږ پرېږدی نوره په قلم باندې سیالي کوو موږ پرېږدی ځان له د کفن په ځای کالي کوو موږ پرېږدی بس نوره زندګي کوو موږ ښکلې مزېداره امن غواړو نور څه درنه نه غواړو سرکاره وایي جومات کې به بم خلاص شو په مانځه کې شهید شوی دی او ټول خاندان یې په یو څه کې شهید شوی دی نیکه یې د خانانو په لانجه کې شهید شوی دی تره یې د ګلخان څخه په جلسه کې شهید شوی دی ورور یې په یو بله حادثه کې شهید شوی دی پلار یې په دې تیره د ماکه کې شهید شوی دی دا ماشومان پاتې دي بې یارو مددګاره امن غواړي نور څه درنه نه غواړي سرکاره وایي چې چا راته خیرې کړي نو موږ ورته دعا کړي موږ د دښمنانو په ژړا باندې ژړا کړي دا ګورې موږ نه ده کړې دا چېرته بل چا کړي نه موږ فریب کړی دی نه موږ دغا کړي نه موږ د چا سره د چا د سر سودا کړي نه موږ د چا قتل کړی نه د چا نه غلا کړي نو د آخر په کومه ګناه موږ شو ګنهګاره امن غواړو نور څه درنه نه غواړو سرکاره دا چغه د هغه ژوند پرستو میانانو ده دا د مدرسو د طالبانو ملیانو ده دا چغه د ټولو شاعرانو ادیبانو ده دا چغه د هغه یتیمانو ماشومانو ده دا چغه خو دلته د سپینګیرو بوډاګانو ده دلته کې خو دا چغه د ټولو مظلومانو ده دا چغه مارغانو هم وخله د چیناره امن غواړو نور څه درنه نه غواړو سرکاره وایي دا خلک په خپلو وینو یاره لمبېدلي دي دې خلکو هر وارې د قام په غم جړلي دي دې خلکو بلهاشه ګلالي خلک بیللي دي هسې دافې نه دي ځورېدلي دردېدلي دي په دې مطالبې سره د کوره راوتلي دي هر سړي جنډې سپینې په لاسو کې نیولي دي شا وسه خو وکړه ته د دې خلکو دپاره امن غواړو نور څه درنه نه غواړو سرکاره وایي وطنه ته خبرې چې ته څه یې زما ځانې ته خو خلاصه زما د زړه د هر ارمانې زه خو ستا جانان یم خو تم زما جانانې ما ته ګلستان کو ته هر څومره ویرانې د حاضر لیوني خیال کې یو خوشحال پښتونستانې دا ولې ته زما په شانتې هر وخت په خفګانې زموږ د خوشحالو قاتلان ډېر دي زما یاره امن غواړو نور څه درنه نه غواړو سرکاره د شهید ته به دغه ډالۍ کړو زموږ چې ایاس او جي وایي د ننګ او د غیرت او د پښتو او د سنګر بچي د ننګ او د غیرت او د پښتو او د سنګر بچي خدای هر چا له ورکي داسې بهادر بچي پټکې ورته سلام کوي لوپټه ورته سلام کوي د دې خاورې ذره 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 ورته سلام کوي هر فکر هر نظر هر نظریه ورته سلام کوي د ځمکې او اسمان هر پرښته ورته سلام کوي ایاز دی چې دا ټوله زمانه ورته سلام کوي نو وي د بختورو خلکو داسې بختور بچي خدای هر چا له ورکي داسې بهادر بچي وایي ښه خوشحاله لاړ شي خو بلها وړونه خفه پرېږدي داسې لیوني وي چې جنون پرېږدي جذبه پرېږدي سترګو نه پناه شي خو په وړونو نشانه پرېږدي تل د تاریخ پاڼو کې خپله کارنامه پرېږدي دوی په ټول جهان باندې خپل روب او دبدبه پرېږدي د نوم نه یې یریږي د دښمن هغه خودسر بچي خدای هر چا له ورکي داسې بهادر بچي د ګلونو محافظ شو په ګلشن یې ځان قربان کو په خپل وطن عاشق شو په وطن یې ځان قربان کو زمری شو د خپل قام په هر مسکن یې ځان قربان کو اصیل مین همدا و په دیدن یې ځان قربان کو بلبل له ژوندون ورکو په چمن یې ځان قربان کو ستایي به یې حاضره د هر کور د هر ډګر بچي خدای هر چا له ورکي داسې بهادر بچي ډېر مهرباني زره داره تو ستا استاد هم نشته عاشقي دې کړې نه جي نه بیخي څه سره شوق لري څنګه لګت شوق د دنیا کې د هر چا څه نه څه سره شوق وي ستا د څه سره شوق دی
یاره بس دغه شاعرۍ سره او بل لکه ډاکټرۍ سره. ډاکټرۍ سره او جی دا الفاظ د کوم ځای نه راوړي دا په زړونو چې ګزار کوي؟ یاره بس دا خو ما ته پته نه لګي خو د زړه نه راوځي نو په خامخا په زړه لګي او دا د زړه الفاظ دي. ستا په معاشره یې نظر دی بېشکه ډېر. تاسې د دې غریبانانو غربت ګورې د هغې نه شعر روباسي؟ بېشکه بېشکه جی مخې ته دې راځي دا غریبانان بېشکه ډېر په چار پیچل ګرځي را ګرځي؟ بېشکه په دې معاشره کې یو ناسور بل دی کوم چې د عملیاتو په نوم او د پیر په نامه باندې د خلکو سره لوبې کوي د خلکو زندګو سره په دې هم نظر شته که نه؟ بېشکه نظر مې شته جي تاسو ته مې وکتل نو دغه رایاد شو. دی هم په شعر کې بند کې که نه؟ انشاءالله انشاءالله بالکل. نور بس ډالې کې جی بس یو غزل به ووایم چې بمونو ړنګه کړې د خونه د پښتنو ډالرو راله وکړه خاتمه د پښتنو کورونه جوماتونه یې برباد برباد پراته دي آباد د جانانه هدیره د پښتنو هر پښتون په ځان له ځان له لاره خامارو خوړو تر اوسه یوه نه شوه نظریه د پښتنو او موږ چا نه په سوال باندې څه نه غواړو خفه نه شي حصه غواړو حصه غواړو حصه د پښتنو او تاسو پښتانه په وسایلو کې محتاج ساتئ تاسو تل لوټلې خزانه د پښتنو او دا دي د خوشحال او احمد شاه او میرویس خان وسی وګوره تاریخ او شجره د پښتنو او هلته د پنجاب ډمخانه هم ښه په امان ده هلته د پنجاب ډمخانه هم ښه په امان ده په وینو باندې سره د مدرسه د پښتنو او زه خو پښتنه یم حاضره ماله شال راوړه تا ته به په سر کمه شمله د پښتنو. ډېره مهرباني. نن نه یادوم د ښکلي دا سپین مخ او دا شنې سترګې یادوم د یو مظلوم د اوښکو ډکې رڼې سترګې زما قلم او زه هم د یو حد پورې پابند یو کلک شان ترېنه تېر شو نو سبا به قید و بند یو خو اخر مړه تر څو به دا یریږو را یریږو تر څو به دې جابرو ته موږ غلي غلي کېږو غیرت او ننګ پښتو خو موږ ځمکې ته سپارلې خو د چا غیرتي وینم لارګونو کې ساتلې اخر خو به کوو د مشرانو د عادت دا ولې د جابر نظام نه کوو بغاوت اخر دا د آبادي چې څوک رښتیا ویلی نه شي دلته کې یو څوک مس خپل حق غوښتلی نه شي زما د قام بچي ګورئ د لوږې نه مړه کېږي پښتانه دي جړه نه کړي خو له ډېر درده جړېږي موږ تیار خواره نه یو ګټو یې په خپلو لاسو سحر نه تر ماښامه به خوله ځان نه وباسو خو مړه کار چېرته دی روزګار چېرته دی زما د خوار ولس غمونو له غمخوار چېرته دی ستا په لاف کې دي دا واړه قدرتونه ربه کومو ظالمو چې په موږ کړي ظلمونه ربه نه ربه ستا نه سیادت او بادشاهت غواړم بس زه لږ دومره لیاقت او جسارت غواړم چې دې جابرو نه د دې جبر پوښتنه وکم د دې جابر نظام چې زم لږ غندنه وکم زما بچی د ډوډۍ سوال کړي هر کوڅه کې ګرځي ستا مفت بچی به د شرابو په نشه کې ګرځي قسم پرې خورم چې دا تاسو خواروزار کو وطن موږ خوږي ګرځو تاسو قرضدار کو وطن د ملک په قرض خو لندن کې تا بنګلې واغېستې د دې نهرو په پیسو تا جزیرې واغېستې د وطن هر بچی 2 لاکه قرضدار شو راته ته خو مالدار شو خو وطن ټول خواروزار شو راته قوت راکړه ته ماله بادشاه د ټول علم چې دغې ظالمانو نه سرونه کړم قلم زما بچي خو پرېښي دي د عمر له په غم چې د ده بچي هم وکړي لږ په ده باندې ماتم ای خلکه شابه کوي راجګ شئ را بیدار شئ ګورئ نور دا ژوندون د لیونتوب پرېږدئ هوښیار شئ ګورئ د غیرتمند نیکه وصیه خپل ځان وپېژنه خپله لار خپل رهبر خپل ایمان وپېژنه تر څو به د خپل وطن د امن تش خوبونه وینو په ویښه خو موږ د ماکي وینو بمونه وینو په سمه لار به شي هوښیار به شي بیدار به شي خو د دماکو دا پښتونخوا د امن ښار به شي خو حاضره په قبر به یې جنډه ستا ودرولي وي بیا پویه به شي خو په موږ بیا خاورې دربولي وي بیا ډېر ښه زه باچا وایي لږ قدر خو وښایه اوس ماته د جومات ژوند مې بس تېر کو خلکه شاته د جومات د ختم مټیی ته نن په مخ کې سب کې ناست دی نور دا چا لیدلی چېرته خواته د جومات او ځواني په نشو او تماشو کې کړله تېره چابي اوس حواله کوي دی بوډا ته د جومات او غله ولې نور ځایونه نه و د لوټلو چې لاس ته اخر واچولو غلا ته د جومات او پوښتنه ستا دپاره د حجره هم ضروري خو دومره ضرورت دی ګورې تا ته د جومات او کوم سړی چې کور کې چې دا کم سړی د ښځې نه یریږي دا سړی تکړه وي بیا ملا ته د جومات او قرار شه نور حاضره د رباب او د منګي عمر باقي ورکه په اروا ته د جومات ډېره مهرباني جي بس قدرمند نو دا و حضر حاضر شاعر په دنیا کې چې څومره مسایل دي او په دغې باندې په دغې چارپیچل د دې خلکو نظري خو بیا هم د ده الفاظ او د ده راټول شوي خبرې د انسان په زړه ځکه ښې لګي چې دی په دغه معاشره چارپیچل کې ژوند کې او دغلته په هر ستونزه باندې د نظر اچولی دی او په هغې بیا لیک کړی دی نو دا
رسا پزړه لګي